فریقینو ته په دې باندې عمل نصیب کړي. کوم 2 هلکان 3 هلکان چې په جیل کې دي دا قسم د دې ټولو دی، دا فیصله د دې ټولو دی. بعضې خلکو دغه خدشه ښکاره کړه، نه ما ورته ویلي چې دا د دواړو خاندانونو قسم دی. الله پاک دی په دغه روغه واړه زاړه مشران کشران ټولو ته صحیح عمل کولو توفیق نصیب کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. او داسې ارجل روغه ما چېرته نه ولیدلې، ولې چې په دې روغه کې یو خلوص و، د علاقې مشرانو یو منډه تړله وه، د علیمانو یو منډه تړله وه. نه کې د هغه روټین کې مونږ اورو، په دې خبر کې مونږ نوکري کوو، پلانکې د ما جرګه مار دی، پلانکې جرګه مار دی، د پیسو والا جرګه مار. او دا د علیمانو مولیانو صاحبانو په مشرۍ کې په قیادت کې د علاقې مشرانو منډې تړلې ولې. او په تاریخ کې بازو دا وایم چې د ما په علم کې دا نشته دومره زر روغه شوې. او الله دې مطلب دی دغه شان دوی یو بل سره روغ ساتي. او زمونږ دپاره دا ډېره د فخر خبره ده، د علاقې دپاره د فخر خبره ده چې داسې مشران په یو علاقه کې او دومره زر تر زره 2 کسان یو بل سره جوړ کړي. خو یو طرف ته که مونږ وګورو دا د دې فریقینو هم چې دی مونږ ته لار راکولو، که دوی مونږ ته واکونه نه وي راکړي نو مونږ به څه کړي. الله دې دوی سره هم ښه وکړي چې د مشرانو ته یې لار ورکړه او خپل هر څه چې دی د مشرانو په ذمه واچو. مشرانو هم خپل سعی کوشش وکړو. الله دا مسله ډېر زر تر زر او په ډېر لږ ټیم کې الله خیر ته ورسو. آینده دپاره هم ټولو مسلمانانو ته مونږ وایو چې اسلحې او ټوپکې او دغه شانتې بد اخلاقیانې دي یو بل سره مه کوئ. خو که بالفرض شیطان دې وشي نو فوري طور مشرانو ته مراجعه او مشرانو ته واک ورکوئ، نو الله به هم د آینده د نورو شرورو نه حفاظت نصیب کوي انشاءالله. مینوالو ته څه میسیج ورکوئ چې د جنګ نه څه نه جوړېږي؟ هېڅ هم نه جوړېږي چې دا خپل لاسونه کټ کول دي که نه. موږ مخکې بیان کې وویلې چې ټول مسلمانان سره یو تن بدن دي. اوس چې په یو بدن کې سر خوږېږي نو ټول بدن بې آرامه وي. یو مسلمان تکلیف دا د ټول مسلمانانو تکلیف دی، نو بل ته تکلیف ورکول ځان ته تکلیف ورکول دي. اوس دا یو خاندان دی، یو کور دی، خو بس چې راغی د شیطان حرکاتو. خو بس اوس هم شکر دی الحمدلله چې زر تر زره دا مسله حل شو. آینده د الله د داسې مصایبو نه حفاظت نصیب کړي. او په دغه منډه وشوله دا د مولانا صاحب په دغه باندې د موږ سره ډېره په اخلاص منډه وواله او د الله تعالی مدد ور سره او موږ ډېره په اخلاص منډه وواله. والله تعالی زموږ مدد وکړو، موږ دا کار وکړو. او زه بیا هم د خپل کلي ته دا یو خاص کوم چې زموږ کلي کې داسې یو خبره راشي نو هر سړی دا دغه کوي چې یو پاسي یو سړی کور دی روغی، هر سړی ته د رور په نظر ګوري، هر سړی سره دی په اخلاص منډه وي. نو دا به زموږ کلی ډېر ښه شي او انشاءالله روان به شي. نو مهرباني وکړئ زموږ په دې کلي کې چې کوم خلک دي دی یو بل سره د ورولۍ منډه کوي. لکه موږ چې څنګه په اخلاص منډه وواله د مولانا صاحب سره د لومبۍ ورځې نه چې کم اخلاص باندې موږ منډه والې د روانې وي، نو انشاءالله موږ الله پاک ډېر زر کامیاب کړو. نو بس دغسې زه هر یو سړي ته سوال کوم چې هر یو سړی دی په خپل کلي کې داسې یو ورولۍ منډه وي، یو داسې یو خبره دی کوي چې د یو سړي پې کور روغېږي او یو سړي سره دی په اخلاص منډه وي. والسلام. د مشرانو سره او علماو سره ډېر ښه وکړي چې زمونږ روغې راوسته. زمونږ یو خاندان و او یو ورونه و او ایمان او مشران پیدا کړي چې دغه شان روغې جوړې راولي. او مه کوئ دا غلط حرکتونه مه کوئ، غلط خبرې مه کوئ، غلط ډز مه کوئ. او مطلب دی دا اوس وګورئ زموږ څه حالات دی. زنانه په کور کې ناستې دي، موږ بار یو. اوس الله تعالی د دې خلکو سره ډېر ښه وکړي او ډېر عزت دی الله تعالی وله ورکړي. خصوصي سرکاري ورونه چې دي هغوی هم ښه منډه والې ده، ښه زموږ حفاظت یې کړی، زموږ د زنانو حفاظت یې کړی، زموږ د کور حفاظتشران دي او دوی سره د الله تعالی ډېر عزت وکړي. الله دې ورسره ښه وکړي. ډېره مننه.